اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. امید دی چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه باندې یې. ناظرینو د ټولو نه اول خو زمونږ دا چینل نوی چینل دی، نو ټولو ناظرینو ته عاجزانه درخواست چې دا تاسو ځان سره سبسکرایب کړئ چې زمونږ څومره نوې ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو وګورئ او د هغې نه څه استفاده حاصله کړئ. ناظرینو نن یو بهترینه موضوع مو تاسو له راوړې ده چې د خپلو ګناهونو نه به خپل ځان څنګه بچ ساتو. خپل ګناهونو نه به مونږه څه داسې طریقه اختیارو چې د هغې نه مونږه بچ شو، چونکې کوشش به مونږه کوو چې یاره د ګناه نه بچ شو، خو بیا هم یو انسان د خپلې ګناه نه منع کېږي، نو دا به څه کوو. نو حضور علیه الصلاة والسلام ته یو کس راځي او هغه ورته وایي چې یا رسول الله زه ډیر زیات ګناهونه رانه کېږي او ډیر زیات ګناهګار یم، څه وظیفه او څه داسې راته وښایي چې زه د ګناهونو نه بچ شم. حضور علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل چې ته لاړ شه او صرف دروغ مه وایه، ته دروغ پرېږده، الله رب العزت جل جلاله به تا د ټولو ګناهونو نه منع کړي. هغه هم حیران شو چې دا خو حضور علیه الصلاة والسلام یو عجیبه غونته کې خبره راته وکړله چې صرف دروغ مه وایه او ته به پرې باندې د ګناهونو نه بچ شي. وی زه چې کله لاړم او ما به دروغ پرېښودل، وعده مې د ځان سره وکړله چې بیا به دروغ نه وایم. نو ما به چې کله ګناه کولو، ګناه ته به نږدې کېدم، مطلب شرابو ته به کله نږدې کېدم، نو ما به د ځان سره سوچ وکړو چې که چېرته زه حضور علیه الصلاة والسلام له لاړ شم او هغه زما نه تپوس وکړي چې تا ګناه خو نه ده کړې، تا خو شراب نه دي څښلي، نو که چېرته کې زه ورته ووایم چې او څښلي مې دي، نو خامخا هغه به زما نه ناراضه شي، او که زه ورته ووایم چې نه مې دي څښلي او ما څښلي وي، نو زه به په ګناه کې مبتلا شم. او که چېرته کې زه یو زنا کوم او زنا ته نږدې کېږم او حضور علیه الصلاة والسلام زما نه تپوس وکړي، پوښتنه وکړي چې ګناه خو دې نه ده کړې، نو که زه ورته ووایم چې یا رسول الله ګناه مې کړې وه، زنا مې کړې وه، نږدې شوی یم ورته، نو زه به بیا د حضور علیه الصلاة والسلام هغوی به ماته غوسه شي او هغوی به مانه ناراضه شي. او که چېرته ورته ووایم چې نه مې ده کړې، نو زه به په دروغو کې مبتلا شم او دروغ به رانه وویل شي. او حضور علیه الصلاة والسلام ماته ویلي چې دروغ به نه وایي. نو هغه وایي چې زه په دغه یو ګناه په وجه باندې چې هغه دروغ ویل دي، زه د تمامو ګناهونو نه بچ شم، د تمامو ګناهونو نه زه چې کوم دی نو د حضور علیه الصلاة والسلام په دغه یو خبره باندې منع شم. نو زموږ ناظرینو ته هم دا یو پیغام دی چې که چېرته مونږ او تاسو دروغ پرېږدو، مونږ او تاسو دوکه پرېږدو، مونږ او تاسو د یو بل سره فراډ پرېږدو یا یو بل ته دروغ ویل پرېږدو، نو کېدای شي چې مونږ او تاسو د تمامو ګناهونو نه منع شو، د تمامو ګناهونو نه بچ کړی شو. نو ټولو ناظرینو ته زمونږ دا خواست دی چې دا ویډیو د ځان سره سیو کړئ، دا خپلو ملګرو سره شیر کړئ، صرف په دې نیت باندې چې هغوی هم د یو ګناه کوي او د هغه ګناه نه هغوی بچ شي، نو د هغې ثواب به تاسو